جمع بودره د په حرم کې دننه بناستو را سره په سب کې به را سره ناستو جمع بودره د هغوی موبایل کې لګي او خپل موبایل کې به ګوتېوالي چې جمع به وشوه سلام به وګرځېد د هغوی پاسې ځان له به مونځ ملګرو سلامونه کوم دا مخاله د وهاب باچا ثاقب باچا دیرې نه ستاسو په خدمت کې بیا حاضر یم دغه دیره هر وخت ګرمئ او نن حاجي اسدالله صاحب زمونږ په څنګ کې موجود دی مبارکي ورته وایو او ډېر بهترین او بختور انسان چې الله پاک به ډېر غټ رحم وکړو او په سونو خلکه د هغه مبارکۍ ته را روان دي او خوشحات هم ګورئ ګرانو کتونکو نو دا یو ښه تعلق ښه تړون صرف دا نه چې موږ اج وکړو او ځان پسې یو لیبل ولګوو یا عمره وکړو او بس ځان پسې یو لیبل ولګوو نه په معاشره کې ښه اخلاق ښه تعلق چې څوک دی خو ووایي د هغې نه دغه پته لګي موږ د زمزم اوبه وڅښلې او ورسره هم قجورې مو خوړلې او دغه ډېر ملګري مې ډېر په خوشحالۍ ولیدله چونکې خوشحالي غټه د حاجي صاحب ده خو حاجي صاحب ته خلک هم خوشحاله دي بیا زما څنګ کې وهاب باچا وګوره هر وخت خاندي نو هغه هم خو خوشحاله دي نو ګرانو کتونکو دې نه پس به چې کوم دی خوراک هم کوو خو لږ به تاسو ته وایم چې دې پیرې د اج 14 لکه خلکه دې پیرې وو په کرونا کې چې کوم خلک تلو نو دا د کرونا نه لږ زیات وو خلکو تعداد کم نو دې ټیم کې دې پیرې چې چارج کړی دی نو ډېر سهولیات ورته څه 27 نه 25 پورې ملکونو پکې انویسټمنټ کړو نو ډېر کافي سهولیات ورکړل شوي وو بهرحال حاجي صاحب به راته وایي حاجي صاحب مبارکي درته وایم ګڼ شمېر خلک دلته را روان دي نو څه به وایي بس دا وایو چې څوک هم را روان دي الله دې ورله دې بدلې ورکړي او الله دې دوی په خپل کور ته وبللي کړي او الله دې ډېر خوشحاله کړي چې موږ له راځي او زمونږ د خوشحالۍ باندې هغوی خوشحالېږي الله دې دوی خوشحاله کړي او پاتې تاسو خبره د حج وکړه نو دې ځل چې هغوی څونه سهولیات ورکړو نو زمونږ د سوچ نه بار سهولیات و ډېر سهولیات یې راکړو ټول ته نه ډېر خوشحاله وو او ټول ورته ډېرې دعاګانې کړې دي الله دې هغوی له دغسې طاقت ورکړي چې دغسې د حاجیانو خدمت کوي نو الله به ولې انشاءالله طاقت ورکوي ځکه چې هغوی ډېر زیات خدمت سخت کال وکړو او ټول حاجیان دې نه ډېر مطمئن دي ډېر ته خوشحاله دي او الحمدلله موږ هم دې ځل ډېر په سهولت باندې حج وکړو هېڅ تکلیف راته نو دوایانې ډاکټران ټول هر انتظام یې بلکل د خوراکه پورې ته د سورلو پورې انتظام یې برابر و چې ته یو حاجي چې ته پیدل قدم نه دی د مینا نه عرفات ته د عرفات نه مزدلفې ته را مزدلفې نه بیا واپس مینا ته ټول چې کوم دی نو الحمدلله ښه په ټرین کې بوتلو ښه ښکلي په یخه په مینا کې په عرفات کې ټولو کې راته په خیمو کې راته سیګان لګولو او الحمدلله ډېر د خوشحالو او ډېر د سهولت حج هم کړی دی او څومره وخت هم تېر کړي او 45 دن هم تېر کړه خو پرې 45 دن باندې موږ نیو پېښې وې چې را څنګه ختم شو او یوازې تللی نور نه کور والا را سره و حاجي ټوټل به هم څومره خرچه راغلي نو مونږ خو نه خو حکومت 21 لک روپۍ جمع کړې وې را دواړو خو چې هلته کې هغه سهولیاتو ته مونږ که وکتل نو دا پیسې پرې کمې وې دونه سهولیت یې را دلته را کړی ګرانو کتونکو دا د خدای په لار کې دا تپوس مه وکړو وایي ځکه چې پته راته ولګي چې آینده ژوندي وو او خدای پاک هم پکې زمونږ هم نصیبه کړي نو خلک وایي دې له جمع پونجي وکړې او په دې کې چې کوم دی نو مونږ د خپل حکومت هم شکریا ادا کوو دا کوم چې موجوده حکومت دی چې هغوی مطلب دونه کوشش کړو چې هلته کې مونږ له دونه سهولت را کړی دی خامخا دوی به کوشش کړي ځکه چې دوی کوشش نه بغیر کېدی نه شو نو الحمدلله چې د نورو ملکونو په نسبت سخت کال د پاکستان هغوی ډېر زیات خیال ساتلی دی صحیح پکار د ګرانو کتونکو چې په داسې موقعو باندې موږ سوچ اجتماعي وکړو او چې ښه کار وي د هغه ستاینه وکړو چې بد کار یې هغه ورته په ډاګه کړو هغه بعضې خلک وي هغه ښه چې ویني نو په هغې هسې درد دي بس پته نه لګي هغوی باندې بیماري لګېدلې ده خو به هر حال حاجي صاحب سره ناست یو او حاجي صاحب دعاګانې به موږ ته هم کوي چې دې ټولو ته چې کم ناست دي ستاسو دعا ډېره ښه ده چې خدای پاک الله دې د ټولو پریشانۍ ختمې کړي الله دې د ټولو پریشانۍ په راحت او په خوشحالو سره بدلې کړي او چې څونه بیماران یې الله دې ورله صحت ورکړي او چا څه مشکلات یې الله دې په خپل فضل سره ختم کړي وهاب باچا نن خو ډېرې خوشحالۍ دي خانجي ما غریزه سې خوشحاله په برې ته ګوتې مو ته خیال لري که بالکل جی بالکل خو حج نه خپل ځای نه راغلی بل جی 40 دن پس سره ملو شو او ټول خوشاله جی او ډېر خپل ځای نه راغلی دواګانو کې یاد کړو خاص کر د ملک لپاره ډېر دواګانې کړي دي موږ سره رابطه کیو جی دی خبرو په پاکستان ډېر څه حالاتو 9 مئی 8 مئی هغې کې پاکستان لپاره ډېر دواګانې کړي جی دا سرجانو د برکته مودي منګوالي دي جی
بالکل ګرانو کتونکو وهاب باچا ډېر ښه طرف ته اشاره وکړه چې دا جان هلته کې د الله په کور کې موجود وو او دلته کې منګه انډیا ته یو عبرتناک شکست ورکړ، اسرائیلو ته هم ورکړ، امریکې ته هم ورکړ. نو دا د دوی هغه دعاګانې وې. نوره جان دې خدای پاک په خیر ورسوي. کم چې راغلي ټولو ته مبارکي وایو د خپل طرف نه هم، د وهاب باچا طرف نه هم، د ثاقب باچا طرف نه هم، او دې دیره کې چې څونه ملګري دي د هغوی د طرف نه هم، او اسدالله جي صاحب ته ډېره ډېره مبارکي وایو. د مینې ډک انسان ګرانو کتونکو موږ چې دغه ځای ته راغلي وو ډېر عزت موږ ته میلو شو. دا کم مشران چې راغلي دي نه هم خوشحاله دي، خو دغه ژوند دی ښه. بل موږ د جمع کول کوو په دې موقع یو خبره کوم، جمع کول کوو نو آخر د دې دنیا نه لاړ شو، لاړ چې لاسونه هم خالي پراته وي. د اجم چې کم دی که نه د حاجي صاحب دا 21-22 لاک روپۍ ولګېدې، خو دلته کې کرپتیان دي خو نصیبې پاچ کې نه وي. نو دغه ځای ته چې څوک بوځي دا په پیسو نه ده، الله چې دو غواړي. زه ته خپله خبره وکړم، جز ته ختم کرونا وه، هر څه رخصت او هر څه مو واغېستل او د جز نه راکوز کړو، یاره وي فلایټ بند. نو موږ وی بس الله پاک موږ هغه ځای ته نه غوښتلو، بیا پکې 3 کاله پس لاړو. لکه دا موږ سره داسې خلک تللي دي د دې 400 نه چې موږ سره په عمره کې په عمره کې حاجي صاحب او هغوی به دا خبره کوله چې دغه تور شیله نه ورغلم او په هغه کمره کې به ناستو. لکه داسې خلک چې هلته تللي دي خو نه دي ورغلي. دلته جي سخت کال مونږ په حج کې داسې خلک ولیدل چې جمع بودره د په حرم کې دننه به ناستو را سره په سب کې به را سره ناستو. جمع بودره د هغوی موبایل کې لګیا خپل موبایل کې به ګوتې والي چې جمع به وشوه سلام وګرځېد د هغوی پاسه ځان له به مونځ بس. دا اوس دا خو دغه ذات دغه ځای کې دا جمع څونه قیمت دغه جمع څونه قیمتي ده، دغه ځای څونه برکتي ځای دی. خو بس دا د الله پاک اوس چاله ورکوي چاله نه ورکوي، دا خو د هغه ورکړه ده په چالي مهربانه. ګرانو کتونکو ژوند د ژوندو دی، دلته چې څومره خلک ناست دي خدای پاک دې د دې نصیب وکړي. موږ ته ډېر خلک وایي زه خپل ځاني الحمدلله دغه سعادت هم ترلاسه کړی دی، خو موږ به پټ تلو. سوشل میډیا د ملګري دي 400 خلک دي مینوال دي، دلته دعوت هلته دعوت، خو د دعوت نه یو مونځ هلته ډېر زیات قیمتي دی او دغه یو لمحه ډېره زیاته قیمتي ده که نه حاجي صاحب. چې نو ګرانو کتونکو د حاجي صاحب د وجې هم تاسو سره هم څو خبرې وکړئ او د دې ټولو مېلمنو موږ هم شکریا ادا کوو چې حاجي صاحب له دومره په مینه راغلي دي. الله پاک دې د حج په خپل دربار کې قبول کړي.